مسائل باید موږ په غور باندې واورو. د غسل 3 فرض دي. اول فرض دا دی چې انسان باید دغه د درو شان خیال وساتي، خوله پرېولي، په خوله باندې اوبه ورغړی، ستونی تېر، بېرته بیا توکي، بیا که مسواک وي خو فبها، که برش وي خو فبها، کنې د ګوتو په ذریعه باندې خپل غاښونه صفایي وکړي. د هغه څخه وروسته پزه پرېولي، اوبه به په لاس کې راواخلي، داسې به په پزه ووایه، بیا به د چپه لاس دا خچي ګوته باندې داسې ووایه او په ټول بدن باندې اوبه تېرول. دومره یې اندازه چې ستا په ټول بدن باندې به د یوه ویښته په اندازه باندې وچ ځای نه وي. که ځای وچ پاته و، تا غسل کړی و، ته خو ډاډه یې، زړه دې په وړه دی، ستا نه لمونځ څیري، ته په هغه په جنابت په حالت کې څونه احتیاط پکار. لهذا موږ باید د غسل طریقه وڅېړو. د غسل طریقه دا ده کله چې انسان معذوره سي، جنوب سي، نو بیا د جنابت نه وروسته غسل خانې ته چې ولاړې، اول به استنجا ووایي. د استنجا ما بعده به اودس وکړي، لکه عام اودس چې موږ کوو. د اودس څخه ما بعده که چیرې انسان مطلب داسې حالات وي لکه اوس زمانه خو اوس الحمدلله مخته کړلې ده، د مځکه سیمنټ وي یا د مځکه کاشي وي، بیا انسان باید داسې غسل وکړي چې په ټول بدن باندې اوبه تېر کړي. هغه داسې چې اول په راسته اوږه باندې به اوبه توی کړي، بیا په سر باندې او بیا په چپه اوږه، یا اول پر سر باندې اوبه راتوی کړي، بیا په راسته اوږه باندې، بیا په چپه اوږه. کله چې یو وار اوبه توی کړلې، بیا دا ټول بدن وموښي داسې، ځکه کله کله بدن خشک وي، اوبه باندې توی سي هم هغه وچ ځای ته ځان نه رسي. که پښې وي، که لاسونه وي، که دغه د غوږو نرمۍ وي، که د سر وریښتان وي، که د ژیړې وریښتان وي، دا ټول داسې وموښي. بیا دوباره دومره بیا غسل اوبه راواخلي، بیا پر راسته اوږه توی کړي، بیا پر سر باندې توی کړي، بیا پر چپه اوږه، بیا دا بدن داسې وموښي. 3 ځله به دا رقم وکړي. په آخر وار کې چې کله د غسل خانې څخه راوځي، نو په پښو باندې به صفا اوبه توی کړي، راوباسي. او که چیرې ځای دا رقم وي چې هلته اوبه ډم درېږي، دا غسل خانه مطلب سیمنټ نه وي یا داسې شی نه وي پکې کار شوي چې اوبه پر روان وي، درېږي نه، هلته اوبه درېږي که ډۍ وي، نو بیا دې پښې د اوداسه په وخت کې نه پرېږدي.